अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़दर काबिल एहतराम मशरानो कशरानो रुणो او د خپلو کورونو په چار دیوارو دننه ناست پرده نشینو خویندو میندو کم آیت کریمه ستاسو وړاندې ما تلاوت ک پدې کې الله رب العالمین د نیکو حکم منګو تاسو ته راکړی دی او د قیامت ورځې مونږ ته ذکر کړی داغه بارکی تذکرہ کړی دا الله رب العالمین فرمای فاستبقوا الخيرات تاسو وړاندې والے اوکه پنیکو کې یعنی پنیکو کارونو کې د یو بل نه وړاندې شه دوړ او لګوي اینما تکونو یأتی بکم الله جمیعا تاسو چې کم ځای کې یې الله تعالی به تاسو ټول د قیامت په ورځ باندې راجمع کی ان الله علی کل شیء قدیر بیشک الله تعالی په هر یو سیز باندې قدرت لرونکي ذات ته د الله تعالی په هر یو شی باندې اختیار او طاقت رسیږي دنیا دا یو سفر دی هر انسان دا په سفر باندې روان دی او د مخ په وړاندې ځي روزانه د دنیا دا سفر را لنډیږي مختصر کیږي الغرض انسان روزانه مخ په وړاندې ځي او د دنیا دا زندگی او دا سفر مخ کې تیریږي او دی روان دی پدې کې خامخا مونږ تاسو کله بکتلی وی په یو لار باندې روان یو او زمونږ دا مقصد دی زمونږ دا غرض دی چې مونږ یو فلانی ځای ته ځان رسول غواړو مطلب مونږ یو ټارګټ ځان ته ایښودلی دی چې دې فلانی ځای ته به ځان رسو نو په لار باندې دغه دوه کسان د ګروپ په شکل کې یا ګڼ کسان د ګروپ په شکل کې رواني نو کله کله دوی یو بل سره مقابلو کی وی زو خو اسم زو لګشان دوړ به الګو مقابله بو کو چې سوک به مخ کی سوک به غټي سوک برستوي سوک به پاتې کیږي نو دغه سفر اسم جاری دی خوده دو ملګرو یو بل سره مقابله الګولا وی چې یو بل نسوک به غټو سوک به مخ کی سوک برستو پاتې کیږي نو پس پدې کې بیا رستو نتیجه وزي چې سوک مخ کې سوک رستو پاتې شو دغه شان د دنیا دا زندگی روانه ده روستر وزا وختر وخا مونږ سفر کو مخ په وړاندې زو او پدې کې الله تعالی مونږ ته اوه چې فاستبقوا الخيرات تاسو پدې نیکو کې یو بل سره وړاندې والے اوکه دوړ او لګوي نو مونږ تاسو په نیکو کې یو بل سره مقابله کو چې څوک به ډېر نیکه کوي کتا یورو جونیوا زه کوشش کوم مقابله کوم چې زه ستانه مخکې شم په نیکو کې زه دوه روجې ونیسم کتا منځونه صرف فرض کړی دی زه کوشش کوم تا نه وړاندې شم مقابله وګټم زه سره نفلونم وکما دیتا فاستبقوا الخيرات ویلی شي الله تعالی وی تاسو په نیکو کارونو کې یو بل سره مقابله وکې ک یو تهجد وکړل نو تو سره دروازه نفلونم شامل کا ک یو دروازه نفلونه کوي ته دروازم کو د شپې تهجدم ور سره اضافي کا پدې باندې دې تویل شي فاستبقوا الخيرات یو بل نوړاندې کې دل په نیکو کارونو کې او سفر خو زمونږ د دنیا روزانه کټ کیږي او لنډیږي او مختصر کیږي او مونږ اخرت ته ورنږدې کیږو ځکه الله تعالی فرمای اینما تکونو یأتی بکم الله جمیعا تاسو چې کم ځای کې یې الله تعالی بم د قیامت په دې ورځ باندې راټول کی ټول په ټول بزان ته مخامخ او درئی نو اوس بکتی شي چې کم پکې ډېر نیکو کار دی هغه به الله تعالی ډېر انعامات ورلور کی او کم چې نیکو کار نه دی کم دی نو هغه داغه د ایسه برابر
ثواب او بدله باور کوي عیسی بقدر جوسا چې څومره اعمال وی هغه مربدته نتیجه او انعام ملاویږي نو موږ او تاسو د رمضان المبارک د راتلو نه مخکې د نیکو کارونو شوق او جذبه پیدا کو او جستجو او موږ یو شان میلان او رغبت پیدا کو چې رمضان المبارک دا بهترینا د ډیرو ثوابونو ویړیا میاش په مونږ باندې راځي چې په دې کې مونږ د یو بل نه وړاندې والی وکړو چې مونږ ثوابونه ډیر ترلاسه کو دا ثوابونه زمونږ پکار دي دې ته زمونږ حاجت ته ثواب ته زمونږ ضرورت ته یو نیکی دا به کم نه ګڼو دا ډیر زیات لوی اهمیت لري یو نیکی د قیامت په ورځ بنده سره قدر پیدا شي دلتم نیکانو خلکو سره قدر شتا خو صرف د هغه خلکو د پاره به اویما چې اغوی وی خو یو نیکی د زپې سکوما نو دا تا ته دلته قدر نه دی معلوم ته ورشه د آخرت د پاره د لګ معلومات اوکا قران پاک را واخلا او قران پاک او لټوا او ګور تا ته به اندازه وشي چې یو نیکی څومره لوی شان لري څومره ډیر اجر او ثواب لري او څومره لوی اهمیت لري قران پاک کې د اخر پاره کې الله تعالی سورۃ العبس پدې کې فرمایلی دي د قیامت د ورځې په باره کې د قیامت هغه سختی او شدت حواله سره الله تعالی بیان کوي وې د قیامت ورځ ډیره سخت ده ډیره زیاته اوږده ده او ډیره خطرناک ده دومره اوږده خطرناک او سخت ورځ د قیامت چې وی پیغمبران په خپل غم به اختوي چې ما سره بس کیږي نه چې یو پیغمبر په خپل غم اخته دي چې ما سره بس کیږي نو د امت به بیا سره مجالوی منگ بطور امتی منگ به بیا الله تعالی ته څنګه مخکې کیږو چې پیغمبر د الله نه یریږي د قیامت ورځ ډیره زیاته هیبتناک دهشتناک او خطرناک ورځ ده او ډیره زیاته سخت ده وای چې آدم علیہ السلام له خلق راشي چې د قیامت دا شروع د حساب کتاب الله تعالی وکي او حساب شروع کی د پاره الله تعالی ته سفارش وکا آدم علیہ السلام به ورته وای چې نا زه خو په هغه خطا باندې اوس پورې ملامت ځان غړم چې الله تعالی وی چې ولا تقربا هذه الشجره دې بوټي ته مور نږدې کېږه خو بس ایر رانه اوشولا دا غي د لاس زغه بوټي ته ور نږدې شوم نو زه خو په دې ننم ملامت یم زمنن څنګه الله تعالی ته مخکې کېږم زه خو هرگز نشم الله ته مخکې کېدی بیا الله پاک تاسو سفارش کول چې حساب وسره شروع دا زمانہ نه کیږي او دغه آدم علیہ السلام یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی یا الله زما ځان یا الله صرف زیم ما او مخه یا الله ما تا آسان کا صرف آدم علیہ السلام دا نه وي بلکې بل پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے نوح علیہ السلام لا دا قوم راشي وي ته خو نوح آدم ثانیه وی نوح علیہ السلام ته سفارش الله تعالی توکا چې حساب کتاب شروع کی نوح علیہ السلام په جړا شي وای زه خو دا ورځ دومره خطرناک ده او الله دومره په جلال کې راغلی دی چې زه خو الله ته جرأت نشم کولې مخکې د ادریدو زه خو نشم ورتلی او نوح علیہ السلام په جړا شي او ځان خپل आवाज الله تعالی ته کوي یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی دغه आवाज کوي نفسی نفسی بوي بیا بل پیغمبر اخر کې بیا حضرت عیسی علیہ السلام ته قوم راشي دا ټول مسلمانانو امتیان را جمع شي عیسی علیہ السلام ته یک تازه مونږ د پارس مدد کو سفارش دے او کو او ستا په وجبان الله تعالی حساب کتاب زر شروع کی اخر کې قوم دومره تنگ شوه دي چې دا قوم وای چې خیر دې مونږ د جهنم ته ورواچي خدا روز دومره سخت را چې دا حساب کتاب شروع شي جنت خو لالو یا خبره حساب دې را سره شروع کی او که جهنم تنبوزي بودم زی وروا سخت رچی حساب زر شروع شي دغه وخت کې عیسی علیہ السلام وتوي چې یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا الله صرف زیم زدا اچا سفارش نشم کوله پروردگار ما سره بس کیږي زستا مخ کې د اودره دو جرأت نشم کوله زستانه یریګم زدغه
جرأت نه مشوره مې ده چې الته یو محبوب علی السلام دی، الله تعالی ته ډیر نیازبین دی، الله تعالی ته ډیر زیات خوښ دی، الله تعالی ته ډیر قریب او نږدې دی. اغله لاړ شي نو دا ټول قوم ور روان شي، هغه ځای کې وګوري پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په سجده باندې تندې مبارک لګولې دی او په دقه وخت کې आवाज کوي، په سجده کې دا आवाज لګي یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی، هاي زما ربا زما امت زما امت زما امت. دغه ښکلي د دواړو جهانو سردار آقای نامدار احمد مصطفی محمد مجتبی صلی الله علیه وسلم یو ذاتی کردگار چې عظیم الله دی، احکم الحاکمین دی، د ځان غم نه کوي، د ځان په باره کې آواز نه لګي، بلکې دا وایي چې یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی. هاي پروردگار زما امت، پروردگار زما امت، پروردگار زما امت او بخا. دا به ډیره سخته ورځ وي، په دقه ورځ باندې د نیکو قدر انسان لورشي او د ته پته ولګي چې دا نن ورځ زما د پاره د نیکو هغه انجام ما ته ښودلی شي او ما ته نن د نیکو هغه قدر و قیمت او منزلت په ګوته کیږي، نن راته پته لګیږي. دا انسان بیا په دغه وخت کې د نیکو قدر معلوم کی، د ته احساس وشي، خو بیا اوبه د ورخه تیری وي. اوس دقه ځای د اعمالو نه دی، دا د اعمالو د نتایجو دی. نن تاسو د پاره د قیامت ورځ دا د عمل د کولو نه ده، د عملونو چې کم کړي دي د هغې نتیجه ده. نن به تاسو ته د اعمالو ثوابونه یا که بد وي د هغې عذابونه میلاویږي، نو خلکو ته به قدر او قیمت معلوم شي او بیا اسم نه کیږي. نو نن فاستبقوا الخیرات، یو بل سره وړاندې والې وکړئ، په نیکو کې دوړ ولګوئ او تاسو الله راضي کې او نیکي وکړئ. که یو قرآن خلاص کو ته 2 ځله قرآن خلاص کا، یو 2 رکعاته نفل وکړل ته 4 رکعاته نفل وکړه، که یو دروازه نفل کوي ته د شپې تهجد شروع کا، که یو روجه نیولې ته 2 روجې ونیسه او ته نیک شه. که یو د الله په نوم باندې 1 روپۍ خرج کوي ته د الله په نوم 2 روپۍ خرج کا، ته د خلکو سره نیکی وکا، ته الله وګټه، ته الله راضي کا. نن د دنیا مثال د یو پټی دی، په دې کې نیکی وکړه، د قیامت ورځ دا بیا تاسو د پاره د هغې فصل د کټ کېدو ده او تا چې کله فصل کټ کو ته په هغه ورځ باندې خوشحاله یې، تا ته د خپلې خوارۍ سیله ملو شوه. نو نن د قیامت د پاره تیاری وکا، د قیامت په ورځ چې ته بیا چاته محتاج نه شي. ګنې ورځ ډیره سخته ده، د یوې نیکۍ د وجې نه خلک دومره لرې د رشتہ دارو نه تښتي. الله تعالی فرمایي یوم یفر المرء من اخیه، د قیامت ورځ دومره سخته ده چې سړی به د خپل خوږ رور نه لرې تښتي، او دا رور څومره خوږ دی که بار په چا بد آواز وکړو نو ته د هغه ګریوان ته لاس اچې چې زما په رور تا سترګې راویستې دي، زه به تا نه دا سترګې وباسم. رور دومره تا ته عزیز او خوښ دی، خو د قیامت ورځ دومره سخته ده چې تا نه خپل رورم ایر کړی دی، تا ته خپل ځان صرف ښکاري او تا نه خپل رورم لرې دی، او ته د رور نه سترګې اخوا کې، د رور نه ځان پناه کې چې چرته ما نه دا رور نیکي ونه غواړي. و امه و ابيه، رور خو لا پرېږده، مور او پلار څومره خوږه رشته ده، دا بچی دړه په وینو رالوی کړی دی. په کار خو دا وي چې د رور د بچی د دې مور پلار ډیر خیال ساتلی وي او په دنیا کې هم خدمت کړی وي او په آخرت کې هم د مور پلار نه ځان قربان کړی وي. ستاسو د برکت زما دنیا ته وجود راغلی دی، زما وجود ستاسو د وجود په برکت راغلی دی. نو په کار خدا وا چې دې بچی نن د قیامت ورځ ده خپل مور او پلار ته وړاندې شوی وي او مور پلار ته وي چې بابا او زما بیبي تاسو ما ته ډیر عزیز او ګران یې، ما ته ډیر قریب او محبوب یې، نن زما په ځای تاسو جنت ته لاړ شئ، خیر دې که ما سره ارڅ کېږي. خو نه، ورځ ډیره سخته ده
او دې دا و امه و ابي د خپل خوږ بابا او د خوږې بیبې نه لري لري تختی او بیا نور سکه د انسان خدا سوچ دی چې که زه مور پلار لوی کړی ما رونو خویندو سره یو ځای پاللی شوی ما خو چې وادو کی نه دې دغه رور خورم پرېږدي دې دغه مور او پلارم پرېږدي دې وایي چې زما دنیا تمام شوله ما ته چې څه میلاوېدل پکارو هغه راته میلاو شو ما ته ښځه میلاو شوه زما بیبي ما باندې ګرانه ده نه دې بیا د خپله ښځه د مور پلارو د رشتہ دارو نه ډیر اهمه غني خپل قریبي رشتہ دار هم د دې لپاره پرې خو دي خو بیا هم یو بل رشتہ داسې پیدا شي دل الله تعالی اولاد ورکی په اولاد کې د نارینه اولاد خلکو ته ډیر زیات خوږ وي وای مټه می پیدا شوې زما په مټه او ملا مضبوطه شو نه دته دا بچي بیا د خزینم زیات ګران وي د خپل اهلیه او د بیبینم وته خوږ وي نو بیا الله تعالی څه فرمایي وای هغه ورځ دومره سخته ده چې غږې مکوه و امه و ابي د مور او د پلار نه ته لری لری تختې دی چې نیکی رانه د قیامت ورځ د اون غواړي ز خپل ځان نه نیکی لټوم پیدا کوم ما سره د خپل ځان غم دی مور پلار اون غواړي و صاحبته و بني هغه مور پلار خواګو او د دین تا ته خواګو صرف خپل بیبي ښکارې ده او ور سره خپل نر اولاد ښکارې ده و صاحبته و بني هغه ورځ دومره خطرناک ده او دومره وحشتناک ده او دومره د عذاب ډک او سخت ورځ ده چې پاغې کې تا د خپل خوږو رشتو نه لاس اووینځه سترګې دې پردې کړې مخ دې ته نه واړو د خپل بیبینم او تختې دې د خپل نر اولاد چې تاوي چې مټې مې په مضبوطېږي ملا مې په مضبوطه شو زما په شا زما سپورټ پیدا شو او هغه بچو نه ته لری لری تختې چې ما نه چرته نیکیو نه غواړي نو د قیامت ورځ ډیره سخته ده او د قیامت دروازه د پاره دا د دنیا د زندگی دا د زمیدار پشان اوګاڼه او دا دنیا او پدې کې دا وختونه د پټي پشان اوګاڼه نو ته زمیدارې او پدې دنیا کې د نیکو کرونده اوکا په آخرت کې اغه نیکه ته بیا تر لا سکا عرض میں دا کو تاسو په خدمت کې چې الله رب العالمین په مونږ او تاسو باندې د حد نه زیات مهربان دی احکم الحاکمین بوي او مهربان بنوي یقینا چې احکم الحاکمین شان سره دا خای چې به حدا به اندازې مهربان بوي الله تعالی د خپل مهربانه صادر پمنګ او تاسو باندې راخور کی او د رمضان المبارک هغه برکتی میاش پمنګ او تاسو باندې راولي او ثواب سمره راکړي د یوینه کې قدر قیمت او منزلت نن مونږ ته معلوم شو د سورۃ العبس د آیاتونو کې هغه منظر کشي او شولا چې د قیامت ورځ سخت ده د یو نیکه د پاره خلق د بل نسترګې اخوا کوي سترګې پنا کوي سترګې بدلی نن الله تعالی مهرباني وکړه د رحمت صادره په مونږ را ویړ کو او مونږ ته وی د رمضان میاش می در لپلاس را وستلا پدې میاش کې تو نفل عمل کوا الله تعالی وی زبدا ثواب د فرض برابر در کوم لکه په بل میاش کې جتا فرض نیکی وکړلا ثواب ډیر شو او په دې رمضان المبارک میاش کې دومره برکت الله تعالی واچو وی په دې کې یو فرض عمل چې اوکې داسې شو لکه چې تا او یا زل دا فرض عمل کړی دی د دې آسان مثال اوس بتاسو د ماسپخین مونږ کړی وی او د ماسپخین مونږ د یو ځل اوکو دغه فرض تا یوزل وکړل اوس یو بنده وای چې زه ثواب ډیر حاصل ول غواړم او د دغه فرض او یا زل وکړل 70 بار دغه یو ماسپخین څلور رکعات فرض وکړل سو زله 70 زله وکړل اوس تو وایا چې دغه 70 خو اول د کولی نشو دا ممکن نه ده چې د ماسپخین کم ټایم دی پاغه کې دی او یا زل دا سلور رکعات فرض کی دا ممکن نه ده او فرض قضا د پاره ممکن شوا 70 کرته د ماسپخین فرض وکړل ثواب په ملاویږي کنا الله ثواب ورکي کنا اوس هم دې پدې خطر کې پروت دی چې د دې ثواب ملاویږي کنا او دا مونږه قبول شوه دی او کنا
خو الله مهربانه ته ګوره چې د رمضان مبارک میاشې راوستله نو په دې کې یو فرض وکا ثواب د دې یو فرض دومره در کوم لکه 70 وار چې تا دا یو فرض کړی دی. نو موږ تاسو د رمضان المبارک د راتلو نه مخکې سو کوشش د نیکو شروع کو اضافه پکې وکړو او سو کوشش د ګناه نه د ځان ساتلو کو په ګناه کې کمی وکړو دته تقوا ویل شي پرهیزګاری ویل شي نو موږ تاسو نیکه د پاره جستجو وکاو کوششونه وکاو په خپل نیکو اعمالو کې اضافه وکاو او د ګناه چې کم کارونه دي ټول به پرېږدو خو که ټول نه وخت تر وخه لمحه په لمحه او غړې په غړې ګنټه په ګنټه موږ به یو ګناه تر کو ګناهونه ډیر نه دي ګناهونه لږ دي د سترګو ګناه بوي نه نه پرېږده د غوږونو د غیبت اورېدو ګناه بوي نه نه پرېږده او دغه شان د غیبت د کولو د خولې ګناه بوي نه نه پرېږده پاتې شو اسم نه نو ګناهونه خو محدود دي لږ دي مونږ ته دا پرېښودل ګران ښکاري حالانکه دا انتهایی آسان دی. د رمضان د راتلو نه مخکې یو ګناه به پرېږدو او یو نیکۍ کې اضافه به وکړو. مونږ ته د نیکو میدان ډیر وسیع او فراخه دی مونږ به نیکۍ کو مونږ ته ډیر اضافه الله تعالی په ثواب کې مرکوي. میدان مونږ ته ټول پرېښودل دی چې څومره نیکۍ کې کوا او د ګناه میدان او د ګناه جولې تنګه ده لنډه تنګه په دې کې ګناهونه دومره نشته خو صرف پرېښودل غواړي نن توبه به وباسو او د رمضان د میاشت د راتلو نه مخکې موږ به ځان د ګناه نه پاک کو. الله تعالی پاک دی الله تعالی ښکلی دی موږ به ځان پاک کو په نیکو به ځان مزین کو او په نیکو به ځان ښکلی کو په دې به الله تعالی خوشحاله شي. او بیا چې د رمضان المبارک د میاشت راشي نو د دې به احترام کو. د رمضان المبارک د میاشتې بے حرمتی دا به نه کو دې سره زمونږ د ایمان جنازه اوزي. تاسو به وایئ چې یو بنده یو نیک عمل اونکو نو خو د هغې ثواب میلاو نه شو خو که یو بنده د رمضان احترام اونکو نو ثواب او عذاب خو پرېږده ایمان د ده نه ځي. او که چا د رمضان المبارک قدر او احترام وکړو چا یې عزت وکړو الله تعالی دله د ایمان خوند حلاوت او مزه او لذت ورکوي. نو موږ تاسو د رمضان المبارک د میاشتې خصوصي اهتمام پلس احترام بکو ورسره د رمضان شریف قدر بکو وایو چې دا د الله تعالی میاشت ده او د دې میاشتې په نورو میاشتو باندې فضیلت داسې دی لکه د الله فضیلت چې د الله په دې تمام مخلوقاتو باندې وي. نو دا میاشت معتبره میاشت ده په دې کې نیکۍ کوا الله تعالی دې بخي دا د مغفرت د پاره کافی ده. نو په د رمضان المبارک په میاشت کې د اوس نه تیاریو کې چې مونږ به نیکۍ کوو او د ګناه حتی الوسع پرهیز بکو ځان بساتو. یو کتاب لیکلی دی وی د رمضان المبارک د دې میاشتې مثال دا د حضرت یوسف علیه السلام پشان دی او د باقی 11 میاشتو مثال د یعقوب علیه السلام د 11 زامنو پشان دی. یعنی د یعقوب علیہ السلام 12 زامنو باغې کې یو زوی حضرت یوسف علیہ السلام او باقی هغه 11 نورو. هغه 11 ورونو کې د یوسف علیہ السلام سره حسد پیدا شو او هغه وی چې ټوله توجه د بابا حضرت یوسف غشته ده د دې پوجا د سترګو پناه کو چې د بابا توجهات حاصل کو. نو هغه د حضرت یوسف علیہ السلام سره ظلم و ستم کړی دی په یو شاړ کوی کې ور اچولې دی او د پلار د سترګې پناه کړی دی او 40 کالو د پاره حضرت یوسف علیہ السلام د خپل بابا حضرت یعقوب علیہ السلام د سترګو پناه دی. یعقوب علیہ السلام د سترګو مبارکو نه اوخ کتلې یو ورځ 2 ورځې 3 ورځې 1 کال 2 کاله 3 کاله 10 کاله 20 کاله 40 کالو پورې یو شان د شپې او دروازې یعقوب علیہ السلام د خپل نیازبین زوی یوسف علیہ السلام په یاد کې داغي په فراق کې جړلې دي د سترګو نه اوخ کې توېدلې دي. اخر یې د سترګو مبارکو نظر لاړ دا تورم پکې سپین شو ټول سترګې سپینې شوې
نظر لاړ. په دغه وخت کې الله تعالی ډیر خفه دی چې یعقوب علیه السلام باندې خفګان تیریږي. یوسف علیه السلام خاندان په خپل د ځان نه جدا کړی دی، الته په یوسف علیه السلام هم غم دی. نو کتاب لیکلی دی وای کله چې یوسف علیه السلام ته دا 11 واړه رونه راغلل ملامت ودرېدل، سرونه ټیټ ونیول، وای مونږ پیښوي نه یو، مونږ ستانه معافي غواړو، تا ته ملامت او کوز سترګې ولاړ حاضر یو، ته چې مونږ سره څه کول غواړې مونږ حاضر یو، مونږ ستا مخې له نشو درتلی او مونږ تا سره هېڅ جګړه نه کوو، تا نه معافي غواړو. حضرت یوسف علیه السلام د رمضان المبارک په شان مثال دی. یوسف علیه السلام لاس مبارک اوچت کړل، پروردګاره دا زما رونه دي، خیر دې پیښ شوي نه دي، بس په ناپوهتیا یې ما سره حسد کړی دی، بابا سره ظلم کړی دی، د سترګو نظر یې وله خراب کړی دی. نن زه تا نه سوال کوم، زما دا ناپوه رونه دوی ته معافي وکړه، زما دا رونه وبخه. الله تعالی د یوسف علیه السلام د برکته حضرت یعقوب علیه السلام لا باقی 11 زامن وبخل، معافي ورته وکړله. نو کتاب وای د رمضان المبارک مثال هم دا یوسف علیه السلام په شان دی چې د رمضان المبارک دا میاشت د سمه تېره کړه، نو تا په 11 میاشتو کې کمې روانې روکې کړي دي، کم ګناهونه دې کړي دي، کمې نافرمانۍ دې کړي دي. واحد د رمضان دا میاشت داسې میاشت ده چې د دې د برکته ستا د 11 واړو میاشتو هغه غفلت او هغه ګناهونه او هغه خطاګانې الله تعالی معاف کوي. خو یوسف علیه السلام له رونه رالل وی مونږ معاف کا. د یوسف علیه السلام نه دعا واغشته، نو هغه ته دعا وکړه، نو مونږ او تاسو به د رمضان المبارک په دې میاشت کې عاجزی شروع کو، همدردی به شروع کو او الله ته مینت او زاری به شروع کو او عبادت کې شوق او جستجو به شروع کو، جذبه به پیدا کو، په خشوع په خضوع او ډیر په اخلاص سره نیک اعمال به وکړو. نو رمضان المبارک کې دومره زور، دومره اثر، دومره برکت، دومره تاثیر دی چې دا به بیا الله ته سفارش کوي او استاد ما ګناهونه د 11 میاشتو هغه چې څومره دي هغه به په الله باندې معاف کوي. نو موږ او تاسو به د رمضان المبارک ډیر قدر او احترام کو، د بے حرمتۍ نه به ځان ساتو. د رمضان شریف ډیر قدر دی، ډیر احترام دی. الله تعالی فرمایي چې ما په رمضان المبارک کې قرآن پاک نازل کړی دی، نو دا میاشت ډیر د قدر میاشت ده، د احترام، د عزت، د ادب میاشت ده. په دې کې به موږ د آدابو د تقاضې مطابق وخت تیرو، ژوند به تیرو. الله پاک دې په دې خبرو باندې مونږ او تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. الہ العالمین زمونږ په حال باندې رحم او کرم وکړي. پروردگار زمونږ ټول ګناهونه مونږ ته وبخي. یا الله مونږ که پټ ګناهونه کړي دي، سم ښکاره کړي دي، سراته پته ده، سراته پته نه ده، یا الله پاک لوی ګناهونه به واړه ګناهونه به مونږ ستا نه معافي غواړو، تا سره صلح کو. یا الله ته زمونږ صلح قبول کا، یا الله مونږ سره صلح وکا، ته مونږ ناراضي شي، داسې را ناراضي شه چې بیا په تمام زندګۍ کې مونږ نه کلم ناراضه نشي. یا الله زمونږ شرعي حاجتونه دي پروردگار د خپل غیبی خزانو نه پورا کې. الہ العالمین زمونږ ضرورتونه دي د خپل غیبی خزانو نه مونږ ته پورا کې. زمونږ پریشانې وی الله ته هغه پریشانې زمونږ ختم کې. یا الله پاک په مونږ باندې د خپل رحمت صادرونه راخواره کې، د دنیا او د آخرت د رسوایی او شرمندګۍ نه مونږ اوساته. یا الله چې د چا نکاح نه د شوي، الله نکاح شرعي نصیب کې، د شریعت مطابق د واده انتظام ورله وکې. د چا واده شوي، نکاح شوي دا، الله دیندار اولاد ور نصیب کې او چاله د اولاد ورکړ دی. د والدینو د سترګو یخواله وګرځي، په مور پلارې هم او په اولاد باندې هم دا پردې او د حیا صادرونه راخواره کې. یا الله د قیامت د ورځې پورې چې څومره د دین خادمانو نمونه ته مقرره، نو یا الله زمونږ نمونه د دین د خادمانو په فهرستو کې شامل کې. زمونږ اولاد
اولاد الاولاد تر قیامت استا د دین خادمان او ګرځه سوک بیماران دی الله شفاء کامله عاجله د نیک عمل لپاره ورکې او سوک پریشان حال دی الله پریشان ختم کې څوک داسې بوي چې هغوی درنه د خپل زړه مرادونه غواړي الله مرادونه پوره کړي څوک به داسې وي چې هغوی به تانه خپل حاجتونه غواړي الله ته حاجتونه پوره کړي زمونږ په دلبر ریډیو کې چې څومره داسې ملګري دي زمونږ خدمت هم کوي زمونږ ډیر عزت هم کوي الله پاک خصوصي انعام په وکړي او څوک چې زمونږ نه دعا غواړي الله خیر او برکت ورلور کې چاتم محتاج مکه او تو خو علیم بذات الصدور الله یا الله پاک زمونږ په زړونو باندې خبردار ذاتا زمونږ په زړونو کې څه شرعي خواهشات دي هغه مونږ له جوړو کې راواچول کې او یا الله ته مونږ ناراضیم شي په آخر وخت کې په جبه دا کلمه راوستل کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.